فعل مقصود هغه ګناه ته ویلی شي چې الله منع کړي او دې کوي لکه الله وایي چې خیر خپل نظر محفوظ ساته او قبر نظری کوي همدارنګه عالمان مزید فرمایي چې د یوې ګناه د حقوق الله سره تعلق دی او د بلې ګناه تعلق د حقوق العباد سره دی بیا دې عالمانو دا ګناهونه درې ځای تقسیم کړي یو تقسیم د ذنوب شیطانیه وایي ذنوب شیطانیه هغه ګناهونه دي چې د هغې تعلق د شیطانیت سره دی لکه وایي وهي أن يتشبه العبد بالشيطان في الحسد والبغي والكبر والشرك والعش والغل والخداع والمكر سګناونه مونږ حسد په وجه باندې او حسد پیدا چا کړی شیطان سګناونه مونږ د تکبر په وجه پیدا دې تکبر چا کړی شیطان کړی سیوی چې زره اور نه پیدا او بابا آدم ته خاورې نه وکړې نه پیدا انې ویلو چې زین کړ نو پیدا دې تکبر چا کړی شیطان بیا ورپسې په انسانانو کې تکبر چا کړی فرعون سیوی انا ربكم الاعلى ويشد رب زيما نو کار دې چاو کو د شیطان اوس چې څوک تکبر والا ګناه کوي دا د چا باندې شیطان دوکبازي کول شیطان آدم علیہ السلام دوکا چې دوکا کې دا د چا عمل دی شیطان سګنا د مکر په وجه باندې چې څوک د مکر په وجه باندې ګناه کوي دا عمل د شیطان دی نو دې ټول ګناهونو د سوي ذنوب شیطانیه چې د دې ټول ګناهونو تعلق او مشابهت د چا سره دی شیطان سره چې څوک ممکنه ګناهونه کوي الله دې موږ تاسو د دې ګناهونو بچي او الله دې موږ تاسو ته حفاظت را نصیب کړي دا مشابهت د چا سره دی شیطان سره غرور تکبر توکا فریب